الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. دی آیت مبارکه کې الله رب العزت هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی د خپل ځان نه د یریدو حکم فرمایلی دی، یعنی چې د الله نه څنګه د یری حق دی هغه شان دی د الله نه یریدل پکار دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویلی دی چې لایق یریدل د الله نه دادی چې د الله اطاعت دا بنده کوي او نافرمانی نه دی خپل ځان ساتي او الله دی یاد ساتي، د الله شکر دی ادا کوي، ناشکری دی نه کوي. او دا روایت ابن حاتم رحمه الله کړی دی او ابن کثیر رحمه الله ورته صحیح ویلی دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ویلی دی چې بنده رښتیا متقی کیږي نه تر هغه پورې چې خپل جبا بند او ساتي د منکراتونه او ځان منع کړي د منکراتونه او د دروغونه او د غیبتونه. ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دي، اتقوا الله او یریږئ د الله نه حق تقاته، له هغه خداینا چې په حق یریدل د هغې د سره دي. ولا تموتن او ممرئ تاسو الا مگر په داسې حالت کې وانتم چې تاسو مسلمون مسلمانان. واعتصموا بحبل الله او منګل کړئ په رسۍ د الله باندې، یعنی په قرآن باندې جمیعا ټول. ولا تفرقوا او مختلف کیږئ. وذکروا نعمت الله او یاد کړئ مهرباني د الله تعالی علیکم چې په تاسو باندې کړې ده. اذ کنتم په هغه وخت کې چې وی تاسو اعداء دشمنان، فالف بین قلوبکم پس محبت راوست په منځ د زړونو ستاسو کې، فاصبحتم بنعمته اخوانا پس وګرځېدئ تاسو په مهربانۍ د سره اخوانا ورونه. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي یعنی توفیق تاسو لدا درکړو چې د ایمان راوړلو او په خپلو کې سره دینی ورونه جوړ کړئ او ستاسو هغه دشمنی چې کوم دی په محبت باندې بدل کړه. وکنتم علی شفا او وای تاسو په غاړه حفرة من النار د کندې لورنا فانقذکم منها پس خلاص کړئ تاسو له هغې نه. کذلک همدارنګې یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاتي نښې خپلې لعلکم دپاره د دې چې تاسو تهتدون بیا لاره ومومئ، یعنې په هدایت باندې راشئ، یعنې تاسو د جهنم په غاړه باندې ولاړوئ او الله رب العزت چې کوم دی تاسو د هغې نه را بهر کړئ او تاسو ته چې کوم دی د خپل قدرت نښې وښولي او تاسو ته هدایت درکړو. ولتکن منکم او وي دې له تاسو نه امة یوه ډله یدعون الی الخیر چې راغواړي دې خلک نیکۍ طرف ته، ویأمرون بالمعروف او حکم دی خلکو ته او حکم دی کوي خلکو ته په نیکۍ سره، وینهون او منع دی کوي عن المنکر نارواونه، واولئک هم المفلحون او دغه کسان چې دی هم دی خلاصې بندونکي دي. یدعون الی الخیر علماء لیکل دي، امام قرطبی رحمه الله ویلي دي چې امر بالمعروف فرض کفایه دی، که بعضو مسلمانانو کولو نو نور د نور غاړه بخلاصه شي او که نه کولو نو ټولو به غاړه بنده شي. امام محمد باقر رحمه الله له حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت کړی دی چې مراد د دې نیکی نه تابعداري کول د قرآن شریف او د حدیث
یعنی د امر بالمعروف اور د نهی عن المنکر د دې دواړو حکم الله رب العزت قران کریم کې کړی دی. ويأمرون او امر دی کوي په نیکو سره. روایت کړی شوی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه شو او دې په منبر ناسو چې بهتر د خلکو نه څوک دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله چې څوک امر کوي په نیک کارونو باندې او منع کوي له بد کار نه او یریږي د الله نه او د خپلوالۍ پالنه کوي. او فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر چا چې امر وکړي په نیکۍ سره او منع وکړه په بد کار نه نو دا کس نائب د الله دی پزمکه کې او نائب د رسول الله دی پزمکه کې او نائب د کتاب الله دی پزمکه کې. یعنی چې څوک د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا مبارک کار کوي وې دې پزمکه کې د الله نائب دی، دې د رسول الله نائب دی او دې د کلام الله نائب دی. ولا تکونوا او مکه گئے تاسو کالذین پشان دا کسانو تفرقوا چې ډلې شو واختلافو او جګړې وکړې من بعد ما جاءهم البینات په دین کې پس لاغینه چې راغلی دوی ته نخ ښکارا. واولئک هم دا کسان چې دی لهم دې مقرر وي د فارا عذاب عظیم لوی. یعنی تاسو دا خلکو نه مکه گئے چې کوم خلکو په دین کې جګړه چې کوم دې شروع کړي او ځان ته چې کوم دې یعنی اختلاف شروع کو وی تاسو دا غي نمک کې ځکه چې داسې خلکو د فارا الله رب العزت عذاب لوی تیار کړی دی او داسې خلکو چې کوم دې الله ولوی عذاب باندې معذب کی او داسې خلکو رب الله رب العزت لوی عذاب ورکی. یعنی تاسو داسې خلکو نمک کېږئ. الله رب العزت دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. که زموږ ویډیو تاسو ته خوښه ولګېده نو زموږ چینل شیر کړئ، لایک یې کړئ او د घंटी بټن چې کوم دی ووایئ تر دې دپاره چې زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته زر تر زره د لاس کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، فعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، آمين برحمته.